نو مولوي صاحب د په حج په مسلو باندې پوزې له راوستو او چې ګوره واده دی ده که نه نو په هغې کې مولوي صاحب تېښتې له نه راولي چې یاره مولوي صاحب زما زوی دی هغه له زه واده کوم نو لحاظه د اجلاګان پکې راولم که نه سلار پکې راوباسي یو ګوټ دی پکې لیکلي که نه یاره مولوي صاحب زما د زوی واده دی نو څنګه چل دی دا دوپړی واجب پکې سلار پکې راوځي که نه دې کې څوک تپوس نه کوي دا زمونږ د خلکو عادت یاره مولوي صاحب د بچي سنت مې دي نو څنګه چل دی دا جینکۍ پکې ډمامې ممامې ووایي که ونه وایي دا تمبل خو جایز نه دی دا تمبل وي جایز نه دا یو طرف ته حدیث کې چې راغلي ول کوب او تمبل دا وخی وي دا پکې وي درزه وایي نو دا په دا کې څوک تپوس نه کوي یو سړی ما صرف لیدلی دی چې هغه زما نه تپوس کړی و ما ته یاره مولوي صاحب ما ته میسیج وکړو وی یاره مولوي صاحب زما د لور کویدن د ورکوم لکه رشته یې کومه نو هغوی ته ما ویلي دي چې 15 تولې به کالې کوئ په کور کې به چې 15 مرلې ځای لیکئ او 1 لاک روپۍ به نغدې راکوئ د نکاح نه مخکې چې زه به د جینۍ له جامې جوړې وکړم او 15,000 روپۍ به جینۍ له جدا ورکوئ نو آیا دا جایز دي که ناجایز دي ما دا خو هغه هلک ته وګوره چې د هغه دومره استعداد شته که نشته مهر مقررونو باندې چې دی نو شریعت پابندي نه لګوي چې تا څومره مقرر کړو لیکن هلک ته وګوره چې هغه زما په شان دلته په پټو کې سپیس غلی او دلته تا ورته وایي چې ما له 15 تولې سونه وکړه نو دا جذب اوس څه کوي او د هغه خپل کور نشته په کرایه په کور کې پاتې کېږي ته ته چې 15 مرلې به پسې لیکې نو ما دا د هغې هلک ته وګوره نو که اوس مثال په طور د هغه وس کېږي نو 15 تولې نه 15 تولې دې ولې وکړي او که په جریبونو ځمکې نو 15 مرلې نه 15 کناله دې پسې ولیکي او که وس یې نه کېږي نو ته یې مه تنګوه دغه یو سړی ما لیدلی چې د لور د کویدن په باره کې زما تپوس کړی چې آیا دا دومره مهر لیکم دا ټیک دی که نه ټیک دی